أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم والذين ينقضون عهد الله او هغه کسان چې دوی ماتي عهد د الله من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي د هغې نه ويقطعون او کټکئ ما امر الله به هغه څه چې حکم کړی الله پاک په هغې باندې ان یوصل د یو ځای کولو د هغې ویفسدون فی الارض او دوی فساد کوي په ځمکه کې اولئک دا کسان چې لهم اللعنة دوی لپاره لعنت دی ولهم سوء الدار او دوی لپاره بدترین کور دی والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه د سعادو مقابله کی د اشقیاو بیان دی هغه خلق چې کوم نیکبخت خلقو او هغوی ته قرآن اولو الالباب وی د عقل خاوندانی ورته ووی او د عقل د خاوندانو صفات الله بیان کړل دا عقل مندو یو صفت داو چې الذین یوفون بعهد الله دغه عقل من خلق دی چې د الله هغه وعده سرته رسي او بیا د هغې تفصیل کې تاسو چې هر هغه عهد وعده د الله سره شوی د الله د رسول سره شوی د یا خپل منځ کې کم معاهدې لوزونه شوي دي د هغې د پوره کولو اهتمام کوي دلته د هغه بدبختو خلقو قباحتونه بیانوي چې کوم کسان ینقضون ماتی عهد الله عهد الله من بعد میثاقه پس د مضبوطوالي د هغې نه یعنی خو پورا لوزنامه وشي عهد معاهده وشي او بیا دغه عهد ماتی نو هماغه تفصیل دی چې که الله سره عهد شوی دی نو هغه هم ماتی که د الله رسول سره شوی دی او که نور جائز معاهدې خپل منځ کې کیږي نو هغه ماتی د هغې پروا نه ساتي ويقطعون ما امر الله به او کټکئ هغه څه امر الله به چې حکم کړی الله پاک په هغې باندې ان یوصل د یو ځایوالي د هغې د جوړوالي د هغې نو د عقلمندو خلقو بارک الله فرمایل چې
یصلون ما امر الله یو ځای کوي او دلته ویقطعون دا بدبخت خلک هغه سیس کټ کوي د کم چې الله د یو ځای کولو حکم کړی دی نیو دا چې مخکینی پیغمبران هم نه مانی اوس موجوده پیغمبر هم نه مانی یا د الله او د رسولانو منځ کې فرق ساتي الله منم پیغمبر نه منم او کوم عام مفهوم چې دی د صله رحمه د رشتہ داري د پاللو د برقرار ساتلو الله دې حکم کوي چې رشتہ داري برقرار ساتي یو ځای کې او دا بدبخت خلک دوی خپل رشتہ ختمي د رشتې د ماتول پروا نه ساتي او په لګو لګو خبرو رشتہ برقرار ساتل د شریعت حکم دی او د دې دنیا کې هم فائدې ملاويږي او آخرت کې هم او د رشتې د ماتول دنیا کې هم نقصان او آخرت کې هم نقصان دی ويقطعون ما امر الله به وکټ کوي هغه سیس چې حکم کړی الله پاک به پاغه باندې ایوس ولا چې یاد یو ذکر شي درشته اهتمام د دې حدیث مبارک نه ډیر ملاويږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم دو مسلمانان ورونه یعنی د وینې رشتہ نشته خو د مسلمانې رشتہ ده درې ورځې یو بل سره خبرې او نکي په دې کې کم یو کس مړ شو په دې درې کې نیغ به جهنم ته ځي دا د الله د پیغمبر وینا ده دا څومره خطرناک خبره ده نو چې عام مسلمانانو سره دغه شان خبره پر خودو باندې دومره سخت سزا ده نو خپل نسبی ور خپل نږدې رشتہ دار چې دا هغه سره باندې تعلقات ختم کی او غم خادي هغه ختم شي د دې به څومره لوی وبال سزا به وي او دا رشته دا په دنیوي لالچ باندې ختميږي د دین د وجنه چا هم د زوی سره تعلق ختم نکړ چا هم د خپل رشتہ دار سره دین د وجنه تعلق پرې نه خو ده او که تعلق ختميږي نو یا به د پیسو د لالچ د وجنه یا د رشتې د وجنه او هغه سيزونه چې هغه د انسان په اختیار کې دي هم نه پاره باندې برشتہ دار تسنس شي خرابي بشي نو دې اهتمام پکار دی دا د عقل مند خلقو کار دی او چې کوم د دې اهتمام نکوي نو دا د دنیا بدبخت خلق دی او دې انجام هم دې آیت کې بیان دی او یفسدون فی الارض او دې فساد کوي پزمکه کې او یفسدون فی الارض فساد کوي پزماګه کې جرمونه ګناهونه د الله نه فرمانه ده سې کوي چې داغه په ذریعہ باندې پزماګه کې فساد جوړيږي اولئک دا کسان چې لهم اللعنت د دوی د پار لعنت ته لعنت ستوي البعد من رحمت الله لعنت د الله د رحمتنا لریوال توي لکه دا باندې ډیر وای چې خدای ما باندې رحم وکي
او چې عمل دغه شان دی نو دی د الله د رحمت نه لري دی. دې سره په دې سوال کول باندې الله رحمت نه نزدیکیږي نه. د قیامت پر ورځ به دا رشتہ داري وي صله رحمي چې ورته وي دا به عرش سره خوا کې ولاړی او یا الله نه وسوال کوي چې یا الله زه چا دنیا کې یو ځای کړم نو د خپل رحمت سره یو ځای کې او چې چا کټ کړم نو د خپل رحمت نه لري کې. اولئک لهم اللعنة دا کسان چې دوی لپاره لعنت دی د الله د رحمت نه لرې والی دي. ولهم سوء الدار او دوی لپاره بد کور دی. ولهم سوء الدار دوی لپاره بد کور دی. ای العاقبة السیئة فی الدار الآخرة وهي جهنم. دا بد کور څه شی دی؟ دا خراب انجام دی په کور د آخرت کې چې هغه جهنم دی. نو د عقلمندو خلکو چې د خپل عهد خیال ساتي د رشتې خیال ساتي نو د هغوی لپاره دغه انجام بیانو. فنعم عقبى الدار خشته کور جنت تی او د دې خلقو د پاره سوء الدار بد کور چې جهنم دی. الله یبسط الرزق الله فراخ کوي رزق لمن یشاء چا د پاره چې وغواړي ويقدر او تنګي رزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. او دغه خلق چې عهد ماتي رشتې ماتي نافرمانه کوي فسادیان خلق دي ناغو خډیر په مزو چرچو کې دي چې موږ وته ګورو. نو قرآن مجید تربیت کوي چې داغوی دی مال دولت تا او دی رونق تا گوره ما دا سر دین نخنه چې دا دا اللہ خوختی نو ذکر دا هر سور کئی. دا رزق فراخی او دا رزق تنگوال دا اللہ پخپل و خاص حکمت باندې کئی. او دا دی بارک نو پا قرآن کے سشتو نو پا احادیثو کے اشتا چی دنیا کے چاہتا مال دیر ملوشو نو دی دا اللہ خوخ دو چی چاہتا نملاوی گو نو دی با دا اللہ بدشی. ذکر مونگ دا تاریخ پروت تے دا پیغمبران علیہم السلام داغوی دا قومونو چا قومونو دا سروس پینو سر لوبے کولی پیغمبرانو په خېټو ګورکانې د لوګي نه تړل په جامو کې به 1500 پیوندونو دستن تار په ځای د ګنډلو په ځای باندې په ازغو باندې هغه جوړونه ورستل. څوک به دا او چې دا پیغمبران د خدای نو خوښ کې دا سنار نه ور ساتل بلکې د دنیا نظام دا سروان دی چې څومره خلق الله ته نږدې وي تقوادار وي نو د هغوی دنیوي لحاظ سره جون هغه د پریشانۍ ښکاري خو هغوی ته الله د زړه اطمینان ورکړی وي. الله د زړه اطمینان ورکړی وي او جس الله ورکی بس باغی دا الله شکر ادا کئی گلی شکوے نہ کئی فریاد نہ کئی نو دا دین نخا ندا یو بنده ته مال ډیر ملو شوی دی خو په مزو چرچو کې دی دا الله خوښ د زکه ور کړی دی
او یو بنده د غربت جون تیری نو د الله ناخوخه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په میزرو په پوزکی باندې ملاسته پدی بدن مبارک باندې د میزرو نخ جوړ شوی دی. حضرت عمر سے ابراغ داسي جړغون شو وې د الله رسول دا قیصر او قیصرا دا الله نه باغیان خلق دی د سروس پینو سره لوبه کوي او استاسو دا حالت ته د الله پیغمبر او دی حالت کې الله نه ور نه غواړي دنیا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای مالی اور دنیا زما د دنیا سره سوی مالا. دنیا خو په زده خلقو د پاره چې آخرت کې صحیح نشتا. دنیا د هغه خلقو د چې آخرت کې داوی صحیح نشتا. البته چې چاته الله ورکړی دا د ایمان سره او بیا د الله دا خوخي جن باغی کی تیری د الله د حکم مطابق هغه مال استعمالی هم نو دنیا هم خشته و آخرت هم خشته. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو موقع باندې د جهاد د پاره چنده پیش کړه خډیره پیش کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک کې داسې اړول راړول او وی فرمایل وی کو عثمان د نن نفس هیڅ عملونه کې نه دا ور لکافی ده مال وسارو خدای الله په نوم باندې خرج کو د الله پر کې خرج کو او دا هغه لپاره بهتره شو. او چې دغه مال د الله په نافرمانو کې لګي نو بیا نورم د عذاب د زیاتېدو سبب ګرځي. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. دی آیت مبارک کې د دې خبرې سبق ملاویږي چې د غیر دینو غیر مسلمو دی دنیوي تر پر ته خوشالېږي ما او خفکېږي هم ما او پسخېږي ورته هم ما. دا د هغوی لپاره بس یو جنت دی. جنت کې خلک مزې کوي او دا دنیا د مؤمن د پاره جیل دی. نو جیلی ته مراعات دو نن ملاویږي. دی بخامخه د پابندې جون تیری کله به ورته ملاویږي او کله به ورته نه ملاویږي. ولا تعد عیناک زینة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. الله فرمای د دې خلقو دی مال دولت تسترګي وازوما ورړوما دا خو د امتحان د پاره ورکوم لنفتنهم فیه موږ په دې باندې ازمایش کو امتحان په کو نو د امتحان د پاره پرچک ارسنګ وي خو سخت وي. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله فراخ کوي رزق لمن يشاء چا د پاره چې وغواړي ويقدر او تنګي رزق. وفرحوا بالحياة الدنيا او دوی خوشاله دي په ژوند د دنیا آخرت هیر کړی دی او د دنیا په دې ژوند باندې خوشاله بس هر څه ته ملاویږي او وی کدینو هم دا ژوند د دنیا دی. ويقولون ان هي الا حياتنا الدنيا. بس دا د دنیا ژوند دی نور اسم مخ کې نشتا او د مؤمن بنده خو مخ کې نظر کار کوي وی صرف د دنیا دا ژوند دی بس یو بل ژوند را روان دی. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. او نه دی ژوند د دنیا فی الآخرة په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر یو کمزور او سپک سیزو. وما الحیات الدنیا نه دی ژوند د دنیا فی الآخرة په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سامان لگ حقیر سامان. حدیث مبارک کی دی وی دا ټول دنیا د آخرت په مقابله کې داسې ده لکه چې بنده په سمندر کې ګوته ښکته کی او د ګوتې سره څومره اوبه راووتي
نو دغه دنیا دا باقی سمندر چې څومره پاتې شو د آخرت دی. نو اصل خوشحالی او اصل غم هغه د آخرت دی. دا هغه د خوشحالی باندې ځان له خوښي او غم خوښي دا د هر یو انسان خپل عمل دی. خو د دنیا دا هر څه دا یو متاع ده. متاع یو بیکاره د استعمال سیستوي. یو عالم دی ناغه په دې لغاتو باندې ډیر کوشش وکاو چې یو لفظ استعمال شوی دی د دې اصل سری حقیقت سری نو داسې پرې دیهاتو کې روانو نو الته په دې دیهاتو کې دا اصلي ژبه استعمالیږي. لکه کو پښتو یو کو اردو یو کو عربي یو کو عربي خدا دیهاتو ژبه دا اصل وی خاریو کې ژبه ګډه وډه شي. لکه زمونږ ژبو کې بس اردو کم او پښتو کم او انګلیش په کې ډیر راځن نشوي دي او خلک په فخرم کوي چې د انګلیش یو لفظ وایي. کله کله مې سم وایو که غلطي یو خو چې لفظ د انګلیش وینو مزه کمال غنو. نو د دیهاتو دا ژبه لګه اصل ژبه پاتې شي. نو عالم ناس روان دي نو د کور نه आवाज راغی. زنانا زیتوي یا بني اين المتاع ازي هغه متاع څه شوا. نو د کوګل چې आवाज راغی نو دا سه ودرېده وی چې خیر کار خو شو. اوس معلومات کوم چې دا متاع څه توي دي څه شي استعمالي ده. نازي ورته وی جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل. سپیراغی متاع یخلق واغشتا او دی غر طرف ته منډک او تختید. نو دغه عالم دا سپی اولید چې یو زړه چړې په دی خلک نیولې او منډې والی. نو هغه د دینه دا لغت معلوم کو چې دا هغه چړې ته وایي چې بنده به تباخی وغیرہ صفا کی اړخته کیدی او بیا چې پکا شنو راوړي دي ته متاع وایي. نو خدای پاک وایي د آخرت په مقابله کې دا دنیا دا څه ده لکه دغه چیرله چې خلک په صفای وګي تباخی بیا اړخته کیدی او بیا بلګي متاع قلیل. د آخرت مقابله کې دا ډیر لږه سامان او لږه متاع ده. نو دغه زړه چیرلم چې بیا ډیر لږه کې نو دغه حیثیت دی د دنیا. او حدیث مبارک کې راځي وایي که د دنیا قدر د الله سره د مچ د وزر برابر وي نو دا کې د کافرانو ته به یو ګوټ اوبم نه ورکړي. خدای قدر نشته ځکه لکه د اسخا سيزونو ته داخلك د اسخا او خراب سيزونو د سارو ته یا سپو ته وغیرہ ته ورولي نو دقه شان الله دې کافرانو ته لکه د اسخا سيزونو ورولي وګړي دې څه قدر شته نه. خراب ترکاری یا سویلې ډوډۍ او ساده ډوډۍ خلک دې زناور ته ورچي نو دقه شان د دنیا چې الله دې کافر لور کوي نو د دې حیثیت نشته الله په نسبانه کوي نه به ور کړی. ومن حیات الدنیا او نه دی جون د دنیا فی الاخرته په مقابله د آخرت کې الا متاع مگر سامان ډیر لګ. والذین کسان ينقضون عهد الله جماعت عهد الله من بعد میثاقه پس دوا مضبوط وارد غینا ويقطعون ما امر الله به او دوی کټ کوي هغه چې حکم کړی دی الله پاک باغ باندې ایو سره چې دار یو ذکر شي ويفسدون في الارض دی فساد کې بزمګه کې اولئک دا کسان چې لهم اللعنت دوی د پار لعنت ولهم سوء الدار او دوی د پار بدتر کور دی جهنم دی. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله فراخ کوي کولاوي رزق چاله پاره چې غوړي ويقدر او تنګي رزق. وفرحوا بالحیات الدنیا او دوی خوشاله شي په ژوند دنیا باندې. وما الحیات الدنیا فی الاخرة الا متاع او نه د ژوند دنیا په مقابله د آخرت کې مگر متاع ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
काका बीमार दे आगतम दुआ के नूर बीमारान तुम दुआ के जल्ला पाक टोल बीमार मान रहम की सेहत कामिल टोल नसीब की मुर्दगान अहले इस्लाम खुदा पाक टोल ओ बखी मगफिरत तामी नसीब की दमंग बहाल मान रहम की इलाह अलमीन दमंग दुनिया व आखिरत द्वार खस्ता की इलाह अलमीन दुनिया व आखिरत खुशहाली दमंग टोल मुसलमान नसीब की प दुनिया व आखिरत मान मुसीबतों तकलीफों रसवाओं वसाती तो ईमान ज़वाल न मसाती खुदा पाक जमंग द ईमान जमंग द अक़ाइद जमंग द अमाल मुहाफ़िज़ रब रहम करीम बादशाह तरान रज़ाश रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।